السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مفتی سردار علي حقانی صاحب د مور تازه انټرویو مخې ته راغلی ده او مور یې په انټرویو کې داسې کومې خبرې کړې دي چې ټول خلک ورته په چغو چغو جاړي. نو ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د مفتی سردار علي حقانی صاحب د مور هغه خبرې اوریدل غواړئ نو مهرباني وکړئ. که تاسو زموږ چینل کې نه یوئ نو زموږ د چینل محضر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو مفتی سردار علي حقانی صاحب چې هغه په اکسیډنټ کړو او په اکسیډنټ کې هغه وفات شوی دی. اوس د مفتی سردار علي حقانی صاحب چې کومه بوډۍ مور ده د هغې یوه تازه انټرویو مخې ته راغلی ده او هغې په هغه انټرویو کې په چغو چغو جړلي دي او چې څومره هم کسان هغه وخت کې ناست وو هغه ورسره هم په چغو چغو جړلي دي. ملګرو د مفتی سردار علي حقانی صاحب د مور یو داسې خبرې وکړلې چې هغه خبرې ما واورېدلې نو ملګرو ما ورسره هم په چغو چغو جړل. ملګرو مفتی سردار علي حقانی صاحب مور دا ویلي دي چې زما زه خو ډېره غریب یم او ما په غریبۍ کې مفتی سردار علي حقانی صاحب باندې علم وکړو او ما دا غوښتل چې زه د خپل بچو نه یو داسې انسان جوړ کړم چې هغه بل ته انسانیت وښیي. یو سړی غلطه لار اختیاروي چې هغه د غلط لار نه منې کړي. ملګرو اوس د مفتی سردار علي حقانی صاحب مور دا هم ویلي چې زه په دې خبره ډېر سخت خوشحاله یم چې الله پاک ماله یو داسې او زوی راکړی چې هغه پر ټوله خیبر پښتونخوا کې هغه خپل نوم روښانه کړو ځکه چې د هغه په جنازه کې 10 لکو کسانو شرکت هم کړی و او د هغه په جنازه کې غټ علما هم راغلي وو. او زما چې اوس دا کوم نوسي دي نو دوی به زه هم علم کوم او دوی به هم زه د مفتی سردار علي حقانی صاحب غوندې غټ عالم دین جوړوم چې خلک د دوی استقبال له د لرې ځینو خلکو راځي. نو ملګرو دا تاسو خبره دی وخت کې د مفتی سردار علي حقانی صاحب د مور واورېدې. ملګرو د مفتی سردار علي حقانی صاحب مور یو خبره کې دا هم ویلي دي او په دې خبره ډېر په چغو چغو جړل او هغه دا ویلي چې څه ټیم دغه بیان روانو نو ما ته ویل چې مورې ما ته ډېرې دعاګانې کوه ځکه چې زما ځان ته ډېره خطره ده او کله کله مې د ځان نه یره هم کېږي ځکه که نه زه خپل مرګ خپل مخې ته اینم چې ما له مرګ را روان دی خو زه داسې مرګ غواړم چې الله پاک ماله د شهادت مرګ راکړي ځکه چې مفتی سردار علي حقانی صاحب د مور یو دا خبره مخې ته راغلی چې په ثوابۍ کې د باندې چې کوم کس قاتلانه حمله کړې وه نو هغه کس د مفتی سردار علي حقانی صاحب د الله او د رضا دپاره ماف کړو. او مفتی سردار علي صاحب دا هم ویلي دي چې پښتنو تاسو هم خپل دشمنۍ او خپل تربورۍ ختمې کې دې نه څه نه جوړېږي. تاسو خپلې کې خپل اتفاق راولئ خپلې کې اتحاد راولئ او خپلې کې ښایسته زندګي تېروئ او د الله او د رسول په زندګۍ باندې عمل وکړئ. نو ملګرو تاسو په دې ویډیو کې د مفتی سردار علي حقانی صاحب د مور هغه ژړا او فریاد واورېدل. ملګرو که تاسو دغه رنګې نورې ویډیوګانې کتل غواړئ نو زموږ د چینل محضر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.